ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. تاسو ته پته وي چې موږ په دې سیمه کې صحافت خو هم کوو، بیا سوشل ورک خو هم کوو، ورسره جرګې مرکې وي، خپل برپور کوشش کوو چې دوه کورونه روغ کوو او په غټه سطح باندې د ایس پروشو په ضد باندې اواز پورته کوو. خو هغې کې پولیس ککړ وي نو د پولیسو هم خلاف یو، د دغې خلکو هم خلاف یو، او ورسره چې څوک سودخواره دي یا په سود کې خلک راتړلي دي نو د هغوی خو هم په ضد یو. پشکلاوتي قومي جرګه په دې مقصد باندې جوړه شوې ده چې په معاشره کې کمې برایۍ دي، د دغې برایو په ضد باندې اواز پورته کول دي. خو په دې عقله باندې د چا سره ظلم زیاتې څوک کوي چې هغه ایسپروش دی، هغه سودخور دی، نو هغه کس سره موږ کلک ولاړ یو. د هغه د تاڼه تحصیل، د هغه چې کوم دی نو د ډس ټوپک، د هغه هر قسمه ملګرتیا کوو. دا نه چې نه یې کوو. نو خو یو سړی وایي چې یاره یو د آیس په ضد باندې چې اواز پورته کوو، زه به د ده خلاف اواز پورته کړم، نو دا د هغه خمخیالي ده. خبرې ترې به کوو. ما سره عبدالله جان رور ناست دی، د دې مرزو سیمې سره تعلق ساتي، سټام نویس دی، یو لیکوال دی او دې خو د دغې ښکار شوی دی د دغې ناوړي خلکو. نو دغې ناوړي خلکو ته زه وایم چې خپله قبله درسته کې، په دې غلطه طریقه باندې پیسې مه ګټئ. دا د ستاسو دنده ده، خو زمونږ د بچو پنده ده. نو چې زمونږ د بچو پنده ده، نو آیا تاسو به مونږ پرېږدو؟ دلته کې کوم ځای کې مو سره پولیس والا په دې 400 کې ککړ وي او ملوث مې ولیده، نو د کور مخې ته به ودرېږم. هغوی ته وایم چې دا دنده نن سبا بیا ډېره زیاته شوه. عبدالله جان رور سره به خبرې ترې کوو، د هغې نه پس به بیا راځم او بیا به خبرې ترې کوو. عبدالله جان رور، نن ستاسو دا پریس کانفرنس د دې خبرو مقصد او دلته راتګ څه دی، څه به وایې؟ دا ډېره مهرباني الله خان وروره، الله هم کامیاب ساته. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته لګي، زما نوم عبدالله جان دی او زما د عمرزو په بازار کې د نکاح رجسټرار آفس هم دی او د صحافت سره هم څه معمولي شان تعلق ساتم او کوشش مې دی الحمدلله چې د آیس او هر هغه څه چې نشه اوري د هغې خلاف ما همیشه اواز اوچت کړی د موبایل او د پوسټونو په ذریعه باندې. خو تقریبا چې 2 میاشتې وشوې چې ما ته د مسنجر په ذریعه باندې دمکې میلاویږي. هغه مسنجر چې کوم آی ډي ده هغه د آیان هن په نوم د ما سره د موبایل کې شته. د هغې نه پس چې هغه ما بلاک کړه، نو بیا الفان به ما پس بیا په یو نمبر باندې په مسنجر باندې دغه کول. هغې کې هغه ما ته وایي چې ماله به لومبې خو موږ ته ما ته ده ووي چې یو پوسټ ما کړو د نن تقریبا یو کال مخکې د آیسو خلافو، صرف دا مې لیکلو چې یاره په 400 کې آیس شته او د هغې خلاف کاروایي کیږي او که نه. په هغې باندې ډېرو خلکو کمنټس کړو چې نه، هغه پوسټ هغه چې کوم دی کاپي کړی دی او ما یې راولېږه په مسنجر باندې او بیا یې ما ته وایي چې دا تا کړی دی. نو ما ورته او چې دا ما بالکل دا ما کړی دی. ما ته یې په هغې کې ډېرې کنځلې مې وکړو چې هغه د ویلو دې وخت کې نه دي. بیا تقریبا یو هفته پس هغه بیا ما ته ولیږل چې یا خو دا پوسټ ختم کا او که دا نه ختمې نو ته به ماله بیا 20 لک روپۍ راکې. که تا ماله 20 لک روپۍ رانه کړې نو زه به ته وولم، زه به تا اغوا کړم، زه به تا کور ته بم در وولم، ګرنیټ پکې ایدم، ستا زوی به وتښتوم، درله به یې وولم. خو الحمدلله مونږ چې دا پوسټونه کوو نو دا هر څوک کولی نشي، دا یو زړه دغه کي لکه همت غواړي، طاقت غواړي. زما کار د کتاب دی، قلم دا شیز چې ما سری نو زه به لومبیا د دې نه کار علم خان به سار ما درخواست لیکلی دی او سچوله مې ورکړی دی تا نه عمرځی کې. زه خپله قانوني کاروایي د ټول نه مخکې زه غواړم، ګورم چې قانون ماله د کمې پورې تحفظ راکوي. ما سره چې په کومه آیډۍ ما ته دمکې ملاویږي هغه د آیان خان په نوم ده، ما سره په موبایل کې شته. او بیا د هغې نه پس چې ما بلاک کړه، ما سره چې په کوم موبایل باندې بیا دمکې راکوي چې ماله به پیسې راکې او زه به د کور ته بم کېدم دام کېدم. علم خان به تر دې پورې ما سره د دا لوبه وکړه چې د یو اس ام اس ما ته وکړه چې تا ته خو زما د اس ام اس هسې ډوب ښکاري، خو زه به تا ته ځان وښیم چې زه څنګه یم. او سار له چې ته راپاسې نو ته به د کور مخې ته وګورې چې نقلي بم شته او که نه. دا پوسټ د ما ته کړو اس ام اس هغه ما په دغه وګڼله که نه، داسې ډېر شته د اوسان خلک شته زما په دې خبرو باندې پروا اوس هم شته الحمدلله. خو نه، د قانون تحفظ به زه اخلم. د ملک اوس هم قانون شته، عدالت شته، پولیس انتظامیه شته. نو زه د ټول نه مخکې دا د هغوی په نوټس کې راولم چې سبا زما بیا ما ته ګیله ونه کړي چې ما ته بیا د ونیو چې یاره تا به یې اف آی آر کړو.
نو د ټول نه مخکې زه قانوني کاروایی کوم. الحمدلله تاسو مرزوال ما پیژنې، زما خاندان پیژنې، زمونږ تربیت تاسو لیدلی دی، زمونږ اخلاق تاسو لیدلی دی چې مونږ څنګه خاندان او زمونږ کردار سره تاسو ټول ته الحمدلله علم شته. الف خان خبره مې کوله د دې اس ام اس چې راځه به تسار لروزه چې ستا د کور مخې ته نقلي بم شته او کنه. ما خبر په غب باندې وګڼله، په سبا چې زه راپاڅېدم نو حقیقت دی الف خان به زما د ګیټ مخې تقریبا یو 4-5 قدمه اخوا نقلي بم او. الف خان دا بم خو اوريجنل بیا دغه کېدی چې د ماته نقلي کېښوده نو د سره به اصلي وي. الف خان به دې ماته په میسنجر باندې وسله رالیږي، دې ماته د بم تصویر رالیږي، دې ماته د ګرنیټ تصویر رالیږي او بالکل حقیقي دغه کې ما د یو مرګري او د یو دوست په ذریعه باندې بیا د 2 میاشتې ما خپل خپل مدد بیا ما کوشش وکړو د لوکیشن ما ارس معلوم کړی دي. الف خان کلیر کټ وایم د دې الکتی ک ارسوک ته زه خو لکه دغه پیک آی ډی دا کنه پته خو دې لګي دا خو د هغه خلکو کار دی چې دا چا روزګار دا به ویره پیدا کوي. زه ما د خپل رور په ذریعه الف خان په ذریعه ما د خپل شکایت او ما د خپل تحفظات د 400 انتظامیه ته په حواله کړه. که زما ما ته نقصان ورسید، زما کور ته نقصان ورسید، زما بچو ته نقصان ورسید، نو بیا ما خو نوم تاسو وی کنه چې ما خپل خبره انتظامیه ته په حواله کړه. ګورم چې انتظامیه سکی د کمی پردوی ما سره مخکې زی صحیح نور په خپل خبره هټینګ ولاړ الحمدلله کو خلاف کنه ټول خلاف او مرزو ورته الحمدلله پته لګی چې بالکل خلاف او خلاف یم او بیا ان شاء الله یم. ها ملګری دا تا چې کمې کړي دي سدي کړي دي کنه دا د ګل باخنه سایبر کرایم یو اداره ده او 2016 پیکا قانون. زه به اوس زما دا ټول سکرین شاټ به زه وباسم ته چې د ځمکې په تل کې او یا د دنیا په کم ملک کې نو روکېدی نشي نو بیا به جرګې ته کینی او بیا به د دې ټول ناسور عمل هم ذمہوار ګرځي. پشکلاوتي قومي جرګه د سره ولاړه ده، ټیلپی په ټول پاکستان کې غلط کار نه مني، بیا په پښتونخوا کې بیا په 400 کې خو دلته کې اجابات شریف فخر کشمیر عاشق رسول حضرت مولانا محمد امین باباجي صاحب پروت دی. نو د غلطي دندې خلاف یو د اسپرو شو د کور مخې ته احتجاجونه کولی شو کړیم دي، لښکر هم کړي دي کولی شو، سودخواره نه منو. عبدالله جان له دا ملاتړ ورکوم چې عبدالله جان په دې کې مړ شوي نو مړ نه په دې کې ته شهید یې ولې چې تا د یو داسې څیز خلاف اواز راپورته کړی دی چې ټوله دنیا به د یاد ساتي او بره د الله کیمره لګېدلې ده آخرت په مخه شي مرګ یو پیره دی بار نه دی نو ړله به سم نه راولي او دا بزدله خلک دي او بزدله خلک د شانه ګزار کوي او چې تکړه خلک یې نه په خبرو باندې خبرې اترې کوي. خو اسپروش سره خو بس یوه خبره ده دا کار مه کوئ، هغوی سره نه مذاکرات شته نو سره بل څه خبره شته او دغه شانتې د سودخورو سره هم دا خبرې دي. نو ګرانو کتونکو دا خو زما خبرې وي، د ده ملاتړي وه، د پشکلاوتي قومي جرګې خبرې وي، په دغه تناظر کې کوو چې دغه خلاف یو. دویم دا ده چې دا سکرین شاټ چې کوم دي دا زما په سایبر کرایم کې یو شمېر کیسونه جمع دي او به دا مخایه د دې به چې کوم دی نو د دې به زه تخته ته لرسمه دا به هر ځای کې چې دا به روزي او باقاعده چې کوم دی نو دا رک نه دی دا به دغه کېږي او یا د شپه کې دا سره خپله لانجه خلکي نو د دې دمکونه څه نه جوړېږي. هې د بل پټس کې ته به دا کار کیم نه او ځان بسې نښه کي شاید چې ته ایسپروش نه ته سودخور نه او سړي له دمکي ورکې خوبونه دې پیرام کړي دي د دې کومه غټه پرچه ده تا ته پته شته. نو خپلې خبرې واپس واله خپل ځان وښایه چې زه دا کار نه کوم او خو دا کار کې نو تکړه شه خو بمونه روړئ او ګرنیټونه روړئ خو څه روړئ نو دې یوازې نه دی د پسې شاته 400 ګڼ شمېر خلکه دي او شاته پسې بیا ټیلپي ده او خو ټیلپي نه پېژنې نو ویې پېژنې او ته خو به دې ځای کې نږدې چې په چینه راتړي د غلط کار نه مني بس الله او د الله نظام غواړي د الله د رسول نو ته به بلکل ړله به اخوا دې خوا نه راولي چې څه ټیمي تا ته به
غټ لښکر چې کوم دی هر وخت تا حاضر وي او داسې خو په 400 کې نور هم خلک وي نو راپاسې په شریکه سره د دې غلطې دندې خلاف اواز پورته